آیت نمبر 88 مکه ایتونو کې الله تعالی ترغیب ورک قرآن ته چې دا قرآن دا د هدایت کتاب دی او دا د رحمت کتاب دی، دا راواخله او دا سینې سره ولګوه. اوس دې ایتونو کې تسلی ورکوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د زړه هغه مطمئن ساته او کار کوه. ستارب یقضی بینهم بحکمه، فیصله بو کی پمینز ددی کی په حکم خپل سره عملی فیصله بو کی. عملی فیصله دادا حساب کتاب بو کی او چې کم منون کی نه به جنت ته بوزي او چې کم نه منون کی نه به جهنم ته بوزي. دې ته عملی کار ویل شي. دا عملی فیصله چې الله تعالی کوي نو دا په قیامت کې کوي. دنیا کې په خبرو باندې ویلي دي چې دا پیغمبر دا زما حق دی، دا ما درلېږلی دی، د اومنئ د په منلو کې کامیابی ده، د مو نه منله نو ستاسو ناکامي ده. د دنیا ژوند به هم خراب شي او دا امکان دی چې دنیا کې در باندې عذاب راشي، او که دنیا کې نه آخرت خو بیا چرته تللی نه دی. خو آخرت کې راشي او قیامت راشي نه هلته بیا عملي فیصله وکړي چې چا نه ده منلې نه به جهنم ته بوځي. وهو العزیز العلیم، الله زورور دی، فیصله کوي. فیصله زورور سړی کولی شي چې هغه بیا نافذ کولی شي او څوک ورته څه ویلی نه شي. د الله تعالی مقابله هېڅوک نشي کولی. الله چې کومه فیصله وکړي بس حقه فیصله دار سړی به بیا مني، یا ترې نه څوک انکار کولی نه شي. او علیم پوه دی. بعض وخت کې دنیا کې یو زورور سړی هغه ته دا پته نه لګي چې دا سړی حقدار دی او دله حق ورکول غواړي. هغه ظاهري څه نه خو خانو ته وګوري او حق ته ونه رسېږي. او الله تعالی نه علیم دی او پوه دی. دا هر چا ورته پته ده چې د څومره عمل کړی دی او په کم نیت باندې کړی دی او کم وخت کې کړی دی او کم ځای کې کړی دی. د دې هر څه ورته پته ده. نو پوهه سړی چې فیصله وکړي نو هغه فیصله بالکل حق وي او هغې کې شک و شبه بیا نه وي. د الله تعالی فیصلې هم دغه شانتې دي. فتوکل علی الله، دې ته مه ګوره چې زه بیان د قرآن کوم څوک یې مني نه، څوک چې دی نو دا زده کوي نه، خلک چې دی نو هغه مخالفتونه کوي نو لہذا زه به بیان د قرآن پرېږدم نه. فتوکل علی الله، ځان په الله وسپاره، توکل په الله تعالی باندې وکړه، خپل کار جاری ساته، مخې ته څه کېږي هغه په الله وسپاره، حق خبره کوه، حق مسله کوه، د هیڅ چا طرفداري مه کوه. او چې وایې یاره نتیجه کې به څه راځي، ما ته به نقصان ورسېږي. فتوکل علی الله، ځان وسپاره په الله باندې. او چې ځان دې په الله تعالی وسپاره نو د الله مدد چې د چا سره شي که نه، نو که مخې ته هر قسمه خلک او هر قسمه قوت او طاقت راځي نو تس دانه کېږي او هغه له الله تعالی نجات ورکوي. فتوکل علی الله، ځان وسپاره په الله تعالی باندې. انک علی الحق المبین، یقینا ته په حق کاره باندې، واضح حق باندې. د کامیابی دپاره دوه څیزونه دي. یو دا چې ته په حق باندې واضح حق، عقیده دې هم حق وي، عمل دې هم حق او برابري. دا حق څه شی دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه ځم خو ما په تاسو کې یو دوه څیزونه پرېښودل، ما تمسکتم بهما لن تضلوا، تر کومې چې تاسو په دغه دوه څیزونو باندې منګولې لګولي هغه مو په کنټرول کې راوستي او هغه چې نو په عمل کې راولي او په هغې باندې عمل کوئ، لن تضلوا، هرکس به تاسو ګمراه نه شي، ګمراهي به تاسو نه بیا لرې تښتي. هغه دوه څیزونه څه دي؟ یو کتاب الله، د الله تعالی دا کتاب چې دا دې راغستی دی په دې ځان پوه کړه او دا دې په خپل عمل کې راوستو، عقیده دې هم په دې برابر کړه، عمل دې هم په دې برابر کړه، بیا به نه ګمراه کېږي.
بیا به گمراهی تا نه لرې تښتي، ته به په حق او په صحیح لاره باندې روان یې او هغه ځای ته به رسې چې کوم ستا مقصد دی چې هغه رضا د الله تعالی ده. او دویم سنتي، سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې تر څو پورې ما او تا حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې عمل کوو، په هغې خپل عمل برابر او عقیده برابر مونږ به نه خطا کېږو، مونږ په غلطه باندې چې نه هغه نه ځو. او دقه حق لاره ده، قرآن دې راواغسته او سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې راواغستل، او دې په اسانه پښتو الفاظو کې تبلیغیان هغه وایي د الله د حکمونو د لاندې به ژوند تېرو او د پیغمبر په طریقو باندې به ژوند تېرو. دوه خبرې، نو د الله حکمونه قرآن دی او چې د پیغمبر طریقې چې حدیث دی او سنت دی، چې دا دوه څیزونه دې راواغستل نو دا حق دی، دې باندې منګولو لګوه. د کامیابۍ دپاره یو دا څیز دی، او دویم د کامیابۍ دپاره هغه توکل دی په الله تعالی، ځان وسپاره په الله تعالی باندې. ځکه چې په دین باندې عمل کول او په حق باندې عمل کول دا آسان کار نه دی، خصوصا په 15مه صدۍ کې چې په دې کې ته په صحیح دین باندې عمل کوې، تا ته مخې ته چې مختلف رکاوټونه راځي، د خپل د طرف نه به راځي، د پردي د طرف نه به راځي، تا به چې نه عمل ته نه پرېږدي، د نفس د طرف نه به راځي، د خواهشاتو د طرف نه به راځي، زړه به یو څه غواړي شریعت په بل څه غواړي، بچی به یو څه غواړي شریعت په بل څه غواړي، پلار به یو څه غواړي شریعت په بل څه غواړي، ښځه به یو څه غواړي شریعت په بل څه غواړي، د کور افراد او چم گاون به یو څه غواړي شریعت په بل څه غواړي. د دې ټولو مقابله کول او هغه چاهتونه ټول په شا کول او صرف چې دی هغه په شریعت باندې تلل، دا په توکل باندې کېږي. ځان به سپارې په الله تعالی چې الله زه به په دې شریعت باندې عمل کوم او ستا په حکم باندې به عمل کوم، مرسته به مې ته کې، لارې به راته ته سمې، مخې به راته ته کولاوې، ما قصد او عزم کړی دی زه په دې عمل کوم، د دې نه په شا کېږم نه، چې هر څه کېږي مخې ته. ته دا توکل وکړه او ځان وسپاره په الله تعالی او بیا عمل شروع کړه. ته ګوره چې لارې درته کولاویږي که نه، ابتدا کې به مشکلات راځي، هغه به برداشت کړي، بیا ګوره چې څنګه لارې درته الله تعالی کولاوي. نو دا دوه څیزونه به هغه په عمل کې راوستل غواړي د پاره د کامیابۍ، یو په حق باندې عمل، عقیده برابرول، او دویم توکل په الله تعالی. ان ربک یقینا رب ستا یقضی بینهم فیصله به وکړي په منځ د دوی کې، بحکمه په حکم خپل باندې، وهو العزیز او د الله زورور دی، العلیم پوه دی. فتوکل علی الله ځان وسپاره په الله باندې، انک علی الحق المبین یقینا ته په حق واضح باندې.